بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر سبق کې مصنف رحمت الله علیه واجبات بخاری الباب الثانی کې بیا مختی چې وهي 21 د ټول واجبات یوشتي منها زندی کې آغا دی ما يعم جميع المصلين وجميع الصلات چې هغه عام دی شامل دی ټول منځکاختو ته او ټول منځ ته، یعنی په ټول المنځ کې دغو تعلقات لري او ټول المنځکاختو سره تعلق شته. امام ده، منفرد ده، مقتدي ده، د دې لمونځ کوونکو قسمونه دي که نه، لاحق ته وغیره. یا فرضي سړی د نافل کوي یا نفلي د مثال یا فرضي د دو لمونځ د خو قسم خې شو که نه، دغو سره د ټولو سره دي تعلق ته، یو هغه سره نه وي، خو دي ته عام واجب ویل شي، لکه عام شی ټولو ته بیا شامل وي. دو څو دي وهي سبتون، دو بیا اووه دي چې د کوم ټولو سره تعلق ساتي. ومنها ما يخص بعض المصلين وبعض الصلات، به ځنه دي کې هغه دي چې هغه ځنه منځکاختو سره تعلق لري او ځنه لمانځه سره تعلق ساتي، ټول لمانځه سره تعلق نه وي، یا ځنه لمانځونو سره تعلق نه وي، لکه جنازې کې مثال بل رقم ته خبري که نه، ځنه د شیون دي سره تعلق نه لري عمل لمانځه سره. ځنه منځکاختې دي، مثال جنازې منځ کوونکه ځان ته د هغه خبرې لري او نفل کوونکه ځان ته لري. ګرهن چاند ګرهنو للمونځ کې ځان ته به طریقې دي د شی ته خپل هر شوي. وهي 14 دو بیا 14 دي، 14 دي هغه وڅو شولو ای کې شو که نه. اما العام د عام شیون د ته ښایي اوس کې چې کوم عام واجب دي ودي که نه. فلفظ التکبیر للتحریمات، تحریمات څه کله کوي الله اکبر یل د ټولو لمنځونو کې دي، یو لمونځه بغیر دینه نه کېږي ډایرکټ، نو دا وګوره ځکه عام ده. بل والقاعدة الاولى آر المنځ کې قاعده اولاوي که نه وي بیا دوه رکعته یاسین دا قاعده شو بله خاص نشته. بل داسې والتشهد فی القاعدتین، قاعده هغه اوله وي او که دویمه وي، دواړو قاعدو کې تحیات ویل د عام واجب ده. دا د آر چې شنونې سه مثال لکه سیوه د جنازې نه څا کې تشهد نشته که نار المنځ کې یل شي. والطمأنینة فی الرکوع، تمام منځونه په رکوع کې آرام او سکون سره وکړئ، صرف جنازې کې رکوع نشته. والسجود، بل سجده به په آرام سره کوي، دا ټول لمنځونو کې صرف پر کې جنازه نشته او جنازې کې صرف تکبیر ده که نه، د تحریماتي کې شامل یم سره. بل څه دي واتیان کل فرض فی موضعه، څه هر فرض به په خپل ځای کې کوي، دا یو ځان ته واجب طریقه ده. هر فرض به په خپل ځای کې، ته مثال لګیا وي رکوع ته که نه، رکوع د لاغونې ور یوړلو سجدې ته نیم غونې نه کېږي، ور وده څه کولو که نه. یا مثال شه ده سجده د په خپل ځای کې کول پکار دي، مثال تا سره ونه که لاغونې تندی د ځمکې نه جک نیوله او سیرې لږ وي داسې وکړو پوسه غونې، دی اوس سجدې ته تی نه رسېدل. د سجدې معنا ده د څه ټنډه پکې ګدې څو پرې نه وي یخي، سجده موجود کې نه رسي. هر شي خپلې طریقې وي که نه، خپل ځای کې به کوي. اشای قیام د په خپل ځای کې راغلی، خپل ځای کې به کوي، نه که ده شی ته د ونه کو اشای بیا متحقق نه کېږي، وجود کې نه رسي. انده شی ته بل شي دي وکل واجب فی موضعه، یا کذالک یل شي څه هر واجب به کوي په خپل ځای کې، که خپل ځای کې د وانه کو نه کېږي. یار مینو کلمات د دای کنود دا به مو رکوع کې وایي ستړي یو، نن خو ماته په لوړې سره خوند نه رکوي، نه کېږي، دی خپل ځای مقرر ده. یو شی کوم شي د پرې مغزې کې وستلی خیلي د دوی سار په ځای نه نه ولي به نه یخي ودا ځي غرمه نه خیر ده لږ ځکه نه خرسوت دي ځي کېږه دی پیدا نه لري. همداسې خط ته دی وبسلو ولي چول او ګرځېدو خلکو دل څه په خپل محل کې استعمال کوي چې نه استعمالوم، دا ته واجب اوس پر یخه ده، غلط کار ده. همداسې دنیا کې ډېر ډېر شیون دي که نه، ګنټه د دا لوس کې اچولی شي، دي کوزه خپې کې چولي وه ښه غټه کړۍ وه، یې څه دي زنا کار چلیږي خوند نه کوي، بې ترتیبه شمو میله. ول د والخروج بلفظ السلام، سلام په ذریعې د هر منځه نه وتل د څه د عام واجب د جنازې کې بعد سره وځي، نفلونه فرض وغیره ټول ته شامل ده.